نن مونږ ډیر زبردست دم پوخ تیار کړی او ماشاءالله ذایقه ډیره بهترینه وه، غوښه هم ډیره نرمه راغلې وه. که تاسو د دم پوخ شوقیان یې وایي چې زموږ دم پوخ بهترین نشي، الوګان هم نرمي، غوښه هم نرمي او و هم نه سوځي، نو په دې طریقه تاسو دم پوخ تیار کړئ، به یې خوند او مزه وګورئ. یو پتیله مې راواغسته، هغې ته مې 15-20 دانې الوګان صفا سوتره وینځله، هم مې ورته لاندې ور واچوله. بیا مې هډوکي واله غوښه راواغسته، تقریبا 3 کیلو نن زموږ څخه غوښه وه، د غویي غوښه وه د تنکي سقي. د هغې نه بعد بیا مې پسته غوښه راواغسته، په دې د پاسه مې کېښوده. هېڅ قسمه مسالې په دې کې مونږ نه استعمالوو، او ماشاءالله نن زموږ په دم پوخ باندې مکمل حد تمام شوی و. د هغې نه بعد یو 2 پلي مې د وږي راواغسته، دغه غوټې چې کومې وې د غوښې په منځ کې مې هغه کېښوده، ما چې ذایقه یې بهترینه راشي. 1 لیټر کوکینګ آیل به ورته ور واچوئ، 1 لیټر چې کوم تیل دی د پخلي هغه به ورته ور واچوئ. د هغې نه بعد دې ته به 4-5 دانې شنه مرچکي ور واچوئ، مالګه به ورته ور واچوئ د اندازې مطابق چې تاسو څونه استعمالوئ، او یو نیم ګیلاس په دې ته اوبه ور واچوئ چې دا په یخ کې ونه سوځي. دغه تیل مې راوړه، په دې غوښه د پاسه مې واچوله، اوبه چې کومې تاسو اچوئ هغه به سایډ ته اچوئ. د هغه ټولو ملګرو موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې موږ سپورټ راکوئ، زموږ ویډیوګانې شیر کوئ، موږ ته ښه کمنټسونه کوئ. د هغې نه بعد د دې پتیلې د سر نه تاسو قلایي هم تاوخلی شئ، په بازار کې ملاویږي کومه چې ماته وکړه، او د دې نه تاسو وړه هم تاوخلی شئ چې دې نه تپ نه وځي، چې دا څونه په تپ کې تیار شي دا دم پوخ دا غوښه، هغه نه به دا نرمه هم وي او ذایقه به بهترینه راځي. دا دم پوخ نن موږ صرف د کویلې په دم باندې تیار کړی او کویله مو ته بله کړې وه تقریبا 2 کیلو، او 2 ګنټې ټیم دې له مونږه ورکړی و. دغه پتیلې په سر باندې به څکاڼه وغیره کېدوئ چې هغه لږ وزن داري. بیا به راشو جان ډرای فروټ سنټر ته، ماشاءالله ملګرو ډېر زیات وزټ وکړو، د اختر موقع ده، نو که ستاسو هم ډرای فروټ پکار وي تاسو وزټ کولی شئ. جان ډرای فروټ سنټر کلپاڼي بازار زیارت تلاش نیشنل بانک ته په اپوزټ کې په دیر لور کې زموږ دکان دی، ډېر په مناسب ریټ کې به تاسو ډرای فروټ ملاویږي. د دغه ټولو ملګرو موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو، که څوک هسې دکان ته راځي او که څوک د سودا لپاره راځي چې راځي په جان ډرای فروټ سنټر باندې اعتماد کوي. ماشاءالله بهترینې سوداګانې را رسېدلې دي، نو تاسو هم وزټ وکړئ. جان ډرای فروټ ته او تالاش ته په دې بورډ کې زموږ نمبر هم شته دی. اوس آنلاین ډیلیوریانې بندې دي، د اختر نه بعد به تاسو ته موږ آنلاین سوداګانې هم درلیږو. فاینلي زموږ چې کوم دم پوخ ته 2 ګنټې وشوې، نن به دې ریزلټ تاسو شیر کوو چې دې غوښه څنګه تیاره شوې ده، د دې الوګان څنګه تیار شوي. ماشاءالله ډېره بهترینه خوشبو ترې راغله. روژه ماتې ټیم و، نو بس ایله دغه ټیم ته ورسېدو او دغه تقریبا ما روژه هم ماته کړله. دا تاسو کتلی شئ غوښه ښه نرمه او بهترینه راغلې ده. نن که موږ د دې ذایقې خبره وکړو، مکمل د دې په ذایقه باندې حد تمام شوی و. زموږ هم دغه کوشش چې بهترین پخلی وکړو، ملګري هغه ټرای کړي، خوند او مزې ترې والي، هسې پیسې هم ضایع نه شي او ټیم هم ضایع نه شي. نو دا تاسو کتلی شئ ډېر خوندور او زبردست دم پوخ تیار شوی و. که تاسو شوقیان یې په دې طریقه تاسو دم پوخ تیار کړئ، تاسو به ډېره زیاته خوند او مزه والئ. الوګان هم تاسو وګورئ ډېر نرم تیار شوي و. دا چې پکې کم تیل مونږ ور اچولي و، په هغې کې زبردسته شوروا تیاره شوې وه. ماشاءالله غوښه یې نرمه او بهترینه وه. که ستاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوې لایک کمنټ شیر وله ورکئ. ډېره مهرباني، والسلام.